کتونکو دا مهال په اقرا روضة الاطفال شیرپو کې موجود یم. یو پروقار تقریب وشو په سکولونو کې چې کله هم دستوره کیږي نو دستوره دا وي چې یاره فنکشن وي او پاس او پیل او هغې دپاره هر کال چې په اقرا روضة الاطفال شیرپو کې کومه دستوره کیږي نو په دې کې دستاربندي کیږي. نن 21 حافظانې هغه والدینو ته ورکړل، 50 هغه ماشومان چې هغوی قرآن مجید چې کوم دی هغه په ناظره باندې ختم کړ. په دغه دستوره کې موږ هم ګډون کړو الحمدلله او هر کال راځو. په دې اقرا روضة الاطفال شیرپو کې 12,500 ماشومان زده کړه کوي. زه د یوې ادارې بد نشم ویلی ولې چې هره اداره جوړیږي نو د هغې د ژوند او د مستقبل هغه یو مقصد وي. خو اقرا روضة الاطفال بغیر ایډورټایزمنټه د خلکو چې په کم اعتماد دی هغې کې مهمه خبره دا ده چې په دې ګرانه ګرانۍ کې موږ د بچو نه چې کوم دی نو بیزاره یو. خپل ځاني زه به ورته ویم قاري صاحب راپسې کله کله کال وکړي ما په تقریر کې ما خبره وکړه ما چې سبا راته دا ګیله نه کوي چې ته د بچو تپوس نه کوې ته پیشه او کار دی پیشه او د سکول سټاف پیشه او کار یې پیشه نو زه ورسره دغه کلیر کوم. خو بهرحال یقینا چې په دغه کې ماشومانو کوم تقاریر وکړل په اردو ژبه په انګلیش ژبه په عربی کې نه راټوه چې یاره یو سړی به ګوري او هغه به سوچ کوي د کاغذو نو یقینا چې دا زموږ په شیرپو کې د مولانا کمال شاه حقانی صاحب او د هغه د ټیم چې کوم دی نو دا موږ دپاره یوه تحفه ده. پوښتنه به کوو زموږ سره د غرور موجود دی خپله پیژنګلو چې کوم دی زموږ د دې کتونکو سره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خدای شاه فهد، زه اقرا روضة الاطفال سکول شیرپو اسسټنټ یم، وایس اسسټنټ یم یعنی اکاونټنټ یم. شاپه دلته کې څومره سټاف دی؟ دلته مونږ سره 57 سټاف دی. څومره ماشومان د سره زده کړه کوي؟ مونږ سره 1260 ماشومان زده کړه کوي. د تاسو مونږ له صرف عالمان جوړوي کنه د دنیاوي تعلیم کې د چیلنج قابل ماشوم ګرځوي؟ ها جی ها بالکل. یو والد صاحب دی راشي او یو اعتراض دیو کی چې زما ماشوم خو صرف او صرف حفظ وکړو د سکولونه وي نو بالکل هغه ته دا زه په ذمہوارۍ سره ویلی شم چې موږ به ماشوم نه عالم حافظ هم جوړو او ورسره به انشاءالله د سکول یو تکړه یو قابل ماشوم هم جوړي. ګاډي هم ستاسو خپل دي؟ ګاډي هم زموږ خپل دي. اوس خو دې نه پس څوک داخلي کوي نو کوم ځای ته ستاسو رسایي ده؟ مونږ خو داسې د کوچکي مندڼې ډکې داسې عمرزو د باباجي صاحب د زینا داسې د تنګي زیامو مختلفو علاقو نه مونږ سره خلک راځي او داخلي مونږ سره کوي. اوس هم ډېر ګڼ شمېر سره داخلي شروع دي او والدینو ته دا یو موقع ده چې خپل بچي دې راولي او موږ سره یې داخل کړي. صحیح، ډېره زیاته مننه کوم. کتونکو دغه اقرا روضة الاطفال شیرپو مولانا کمال شاه صاحب او دغه څومره ټیم چې کوم دی هغه په دې سوچ کې دی چې یو ماشوم یو ښه وګړی جوړ شي. دا ما تپوس نه کوو چې موږ خو په نوم مسلمانان یو د دین د ډېر زیات لرې یو او علم پسې خبرې کوو د علم سپکه وایو نو په دغه لحاظ سره ما خبره دله را تپوس وکړو ځکه چې یو سړی به وچې او تا خو زما د بچی نه چې کوم دی علم جوړ کړو اوس د علم د قیمت نه خو موږ خبر نه تا زما د بچی نه حافظ جوړ کړو دا حافظ دغه نه موږ نه خبر. نو دغه لحاظ سره زه په ساده ژبه کې دا مسلمانان په یومه چې موږ کلمه ویلې ده خو عمل چې کوم دی هغه زمونږ نشته دی. اقرا روضة الاطفال کې به چې کوم بچي سبق ویني دا یو خبر ورته کومه خو بچي راولي د راز خبر ورته کوم نه به سبا په مونځ هم مجبوروي او به په زکات او خیرات هم مجبوروي. د دې نه چې کوم ماشوم ورته پلار ته ویم مور ته ویم دا بچي به چې کوم دی د پلار او د مور دپاره چې کوم دی په دغه لحاظ سره لارښود وي او خو لارښود نه وي نو وایي به چې یاره دا راته څه پیدا شو یار دی خو به د دین نه بغیر بله خبره نه کړي داسې نه که ولې چې دا ماشوم کور ته لاړ شي او د کوم ځای جوړېږي نو مخکې نه یې په دې پوهېږو مثلا چې یو سړی د دین نه لرې وي او د دین ریلیټیو به جي دین سره به ضرور تعلق وي او ورسره به انشاءالله ښه ټیک ټاک سکول وي عصري تعلیم به ضرور حاصل. نو کتونکو دا خو مې داسې یو خبر وکړه خو 12,500 ماشومان په دې کې سبق وایي نو الحمدلله د شیرپو خلکه دا دین ته ډېر نږدې خلک دي داسې د زیم داسې د شمالي اشنغر د ډېر لرو ځایونو دلته کې اقرا روضة الاطفال شیرپو ته خلک راځي. خو نن چې کوم تقریر وشو نو هر سړی به خیران کن د دې نه ځي ځکه چې دونه کچې کچې ماشومان
اب دې سټیج ته رالل د علماو د وړاندې او د په سونو خلک ناستو د هغوی د وړاندې په کوم انداز کې چې تقریرونه وکړل نو دا د ستایلو دي انشاءالله بیا به راځو د ماشومانو سره به خبرې اترې کوو تاسو زموږ په پیج باندې لایو هغه تقریرونه کتلی شئ هغه شته موجود دي بمننه کتونکو زما خوا کې چې کوم ماشومان دي چونکې زموږ علاقه ده څنګه چې ما په سټیج باندې د اسحاق نوم واغسته نو دا یې خوری دی او دا یې چې کوم دی رواره دی نو دا حافظان شو دې ته دا سیرې چې چولې شوي دي ګوره دا موږ په مدرسو کې نو د دې سکول نه د ځان سره یو زیری یوړو نو په دې باندې به دوی د احساسات معلومو خپله پېژنګلو که مشره او څه به په دې زه انورجیب د والد صاحب یم دا زما نوسي دي او دې ادارې ته موږ د دې دپاره رالیږلي دي چې یاره دلته د دوی ډېر ښکلی تربیت کېږي دنیاوي عصروي او اخري اخروي دواړه تربیت کېږي او موږ نن په خپلو سترګو باندې په سټیج باندې هماغه کسان ولیدل کوم سره چې محنت کېږي زموږ دا نوسي دا زموږ دپاره د آخرت دپاره ډېره لویه خزانه جوړه شوه موږ ډېر خوشحاله یو او موږ د دې عملي د دې ادارې د عملي شکرګزار یو بچي د حافظان کور ته بوتلل الحمدلله مدرسه کې بیا هغه شانتې داسې نشو کېدی نه مدرسه کې خو به نه دونه خواري کېږي او نه په هغې کې که اساتذه کرام وي نو خو له دنیا علمونه او انګلیش او ریاضي او یو څه بل څه ښیي او له دې ځایه څونه سټاف تر لخوا عالمان دي نو ضرور له هغوی هغه علم ترانسفر کېږي هغه طالب علمانو ته چې کوم دلته کې سبق وایي نو الحمدلله موږ نن ډېر خوشحاله دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره پلار سره به خبرې کوو چې دې څه وایي استاد جي په خیر تا سره به خبرې کوم خورټ په دې موقع باندې خورټ پاره کې او بس دا وایو چې الحمدلله چې زموږ ماشومان چې کوم دي د دې علاقې ماشومان چې کوم دي نو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې نن په اقرا روضة الاطفال سکول شیرپو کې دوی حفظ مکمل کو او الحمدلله امید لرو چې دلته نه به علم او دنیایي تعلیم ورسره سره هم مختلف لکه ماډرن دور دی که نه موږ خو لکه ماډرن خلک یو حافظان او دغه ولې چې موږ په انګلیش کې او په دغه ځای کې نو د دغې لحاظ سره د سکول ادارې باره کې څه وایې هغه ادارې خو د دوی مولي صاحب وضاحت وکړو چې زموږ د 11 پورې د حفظ او د ناظرې دې خو هم توجه زیاته ده خپل بچو نه خبرېږي انګلیش کې اردو کې څنګه بالکل ټیک دی هغې چې کوم ماشوم زموږ کوم سایډ ته توجه موږ په هغې سایډ ته زور زیات کوو که دنیایي تعلیم کې د هغې لګن زیات وي نو اخوا استادانو ټیچرانو ته وایي چې دوی له اخوا تربیت زیات ورکړي د کومو چې د حفظ سره ناظرې سره شوق زیات وي نو دوی ته دې سایډ ته زموږ دغه وي چې دوی له دې خوا ته توجه زیات او کتونکو پوهان هم دا خبره کوي چې په بچي باندې به زور نه وروړي د یو بچي د کومه شعبه خوښه ده هغې ته توجه ورکړه استاد جي ستاسو هم پکې څوک وو او زما دا نته وو او بس دا د الله لوی فضل او احسان وو خوشحاله زموږ د ډېر زمانې د خواهش وو چې زموږ د نتیجه کامیاب شي صحیح دا د کامیابۍ ځای دی په ډېر خوشحال یو د الله تعالی نه چې دومره خدای فضل وکړو زموږ د خاندان کې خدای حافظ پیدا او انشاءالله ټول به دا کوشش کوو چې ټول خدای پاک حافظان کې او دینداره کې کامیابی دنیا کې نشته آخرت په کارونو کې کامیابی ده دنیا خو بس ورځې زندگی ده تیره بشي او ابدالآباد زندگی کوشش وکړي چې هغه دې خراب نه شي نو دې کې دا زبردست کمال دا دی چې آخرت توجه پکې زیاته ده آخرت ته توجه زیاته ورکوي دنیا ته دومره نه ورکوي لکه څومره چې آخرت ته ورکوي نو دې سره انسان بالکل په دین کې خپل دین نه خبر شي د خپل دین په زندګۍ په خوږو باندې پوه شي چې دین کې دومره خواږه دي او مزه ده کتونکو د اسحاق کورنۍ چې کومه ده غونډه لیمان دي خو ګوره اقرا روضة الاطفال ورته عالم ورکړه ښه مدرسې ورته نه دي ورکړې دا یو ډېره ښه خبره طاهر خان سره به خبرې اترې کوو طاهر بچي چې کوم دی هغه هم دلته کې زده کړه کوي داسې بالکل یاره زه به دا ویم چې لکه داسې یو انسټیټیوټ او زموږ په ډسټرکټ چارسده کې او خصوصا لکه شیرپو زیم کې نو I really appreciate the efforts of this institute او ماشاءالله او بل سرپرستیاله چې کوم دی نو هغه مفتی کمال شاه مولوي صاحب دی چې هغه تاسو ټولو ته خو ویل نون دی نو زما په خیال خپل بچي د مولانا کمال شاه مولوي صاحب زیر نگرانۍ ته راوستل پکار دي طاهر بھائی لکه زموږ ذهنونه جوړ شوي دي که نه نظریه
هلته کلي کې موږ مدرسې ته هم لېږو جومات ته هم لېږو چې دلته سکول کې لکه ما یو خبره وکړله چې والدینو سره دونه وخت نشته ته سهار ډیوټۍ له لاړ شي مازدیګر ستړی ستومانه راشي د بچي نه خو هغه شان تپوس نشي کولی چې دی جومات ته تللی مدرسې ته تللی خو دروازې چې دی سکول ته راغلو نو ته دې نه مطمئن یې چې دی به د قرآن مجید نه هم خبرېږي یاره بالکل I am really satisfied from his effort چې هغه د دنیاوي تعلیم دی او هغه دینی نو دواړه لیول د دوی چې کوم دی نو لکه هغه اپریشیټ کول پکار دي موږ خو زه خپله باچا خان یونیورسټي چې هر څه کې اوس ما وکتل کوم ډیسپلن او دا کوم پروګرام نو واقعي خبره چې لکه دا یا رټنه وه کاغذ نو ډېرو خوښو ادارو ته ولاړ شي خو د کاغذ نه به تقلید کوي او په هر یو لینګویج کې که اردو کې تاسو وګورئ که په انګلیش کې وګورئ که عربي او درې واړو کې لکه ټول سټوډنټس ماشاءالله لکه هغوی ښه برابر وګورو پې او دا ټول کریډټ چې کوم دی نو دا د دوی انتظامیې ته ځي خصوصا ټیچرز او ټولو نه زیات مولانا کمال شاه مولوي صاحب ډېره زیاته مننه خسته به کې څو بچي سبق وایي څنګه دي ماشومان سبق وایي خیر صاحب لا فارغاني څلور ماشومان مطمئن دي که نه الحمدلله بس ښه دي روان دي قابلیت نه پته لګي که نه چې دي انشاءالله حفظ هم وکړي او تکړه دي صحیح ډېره زیاته مننه زموږ سره